الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله مولانا العظيم. د قرآن عظیم الشان د سورة اخلاص د فضائل و برکاتو نه بعد د سورة فلق او د سورة الناس د دې دو سورتونو فضیلت او برکت حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمای سوچ د ماسختن د ودکیزو په وخت کې د خپل کاروبار ارسنه فارغ شي او کوم وخت کې د آرام کې ودکیږي په هغه وخت کې د دو سورتونو وي سورۃ فلق او سورۃ الناس ټول شپه په د باندې راحت تیریږي دغه شپې د مصیبت نه هر قسم نقصان نه بده محفوظ وي ځکه د دو سورتونو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هر صورت خپل فضیلت او برکت لري خدا د سورتونه دونه پورې برکت او فضیلت لري چې زموږ استاد محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سورۃ الناس یعنی سورۃ فلق او سورۃ الناس دا د سورتونه الله تبارک وتعالى چې په ما باندې نازل کړل او ما ترالل نو ټول قرآن شریف د برکت نه ډک دی ثوابونه اجرونه زیات دي حضور پاک علیه السلام فرمایي زه په دې باندې ډېر زیات خوشاله شوم او دا د سورتونه چې څوک وایي لکه تورات زبور انجیل او قرآن لاسمانی کتابونه چې کوم نازل شوي لکه دا چې ختم کړي وي دته معوذتین سورتونه وایي دا ډېر برکت لري او ډېر فضیلت لري بل چا باندې سحر وي جادو وي او هغه ته مشکلات وي او حل کیږي نه نو د سحر د مانځنه پس یو کرت قل یا ایها الکافرون سورت ورپسې یو کرت سورت اخلاص سورت ورپسې سورت فلق قل اعوذ برب الفلق سورت دا یو کرت او سورۃ الناس آخری سورت دا یویش کرتے یعنی 21 مرتبہ چار قل بوئی خو آخری سورت با پکی 21 مرتبہ وئی سحر مانزه پسی بوئی او دا ماسخوتن مانزه پسی بم دا طریقې سره وئی اول او اخر د 11 بار درود شریف وئی او بیا په دغه طریقه چار قل شریف دی وئی چار قل کې آخری سورت سورۃ الناس دی 21 مرتبہ وئی پدک سحر وی جادو وی ناعلاج بیماری وی د قرآن عظیم الشان دغه سورتونو د برکت به الله تبارک وتعالى د انسان ته صحت کامل ورکي او د هر قسم مصیبت نه سحر نه جادو نه نقصانات نه مدا انسان محفوظ وي نو دا د سورتونه سورۃ فلق او سورۃ الناس د دې ورت کوي او دا وای بلکې کوم ځای کې درد را پیدا شي د یو انسان په ګیره کې درد شي بل ځای کې یو درد را پیدا شي بدن کې په هغه ځای باندې لاس کېدا و پیری سورۃ الناس وایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دا سورۃ و پیری وایا او زل وایا 7 مرتبه وایا او په هغه ځای باندې لاس کې او چوفه کا دمه کا ان شاء الله العزیز د دې قران عظیم الشان د سورۃ د برکت په غزه کې درد او تکلیف ختميږي ځکه قران عظیم الشان کې دا برکت بروت دی چې هر قسم نقصانات و سره ختميږي او بل د
قرآن عظیم الشان سره محبت او مینه پکار ده چې قرآن عظیم الشان سره محبت او مینه وساتي د هر مرض علاج بس قرآن عظیم الشان دی هر صورت هر آیات مبارک چې وګوري دا د هر بیماری د پاره شفا ده نو پدې کې شفا پرته ده او پدې کې برکت پروت دی دا صورتونه خامخا د ماسوتن مانځه په سیوای او د کېدو په وخت کې وای د سحر چې را پاسه او د سحر د مانځه نه پس په دغه طریقه را چالقور طریقه چې کوم او خو د چالقور شریف نو هغه چار قل شریف طریقه چې کوم او خو د په هغه طریقه باندې وای ډېر فضیلت او ډېر برکتونه لري او نور خلکو تم دا فایده او خای چې خل دینه عبرت والی د غلطو کارونو نه د غلطو موبایل کتلو نه د نقصاناتو نه چې د قرآن عظیم الشان تکینی دا وای خدا فایده را کنه د یو غلط عمل نه په انسان بچ کیږي نو هر وظیفه او هر د قرآن عظیم الشان آیات چې مو شرکو یا صورت مو شرکو یا موږ وایو په دې نیت ناغدیره پاره چې تاسو دا وګورئ دا وایي او تاسو تم پیدا ورسیږي نور مخلوقات انسانانو ته هم په دې باندې فایده ملوي شي اللهم صل علی محمد و علی محمد وبارک وسلم علیه